درخواست کوم ټول علماو ته او انشاءالله دا مې عزم هم دی چې کوم کس ما پېژندلي پکې زه پېژنم ځینې کسان پکې پېژنم دا مې عزم کړی ټولو ته دا درخواست کوم چې کله هم د دې خلکو مړي وشي جنازې دې مه ځئ تعصیت دې مه ځئ او که چېرته ډېر مجبوره وي او په جنازه ودرېدئ مجبوره وي نو دا مه یې وایي چې اللهم اغفر له وارحمه بلکې ویې وایي اللهم لعنه اللهم عذبه عذابا الیما یا الله لعنت دې وکړه عذاب ونه ورکړه ما خو دا عزم کړی انشاءالله تعالی چې کوم مې پېژندلي دي چې جنازه باندې ودرېدم دقه به ویمه دغه رباب په سانحه کې چې علماو ته څومره ټیس رسېدلی دی علماو ته څومره تکلیف رسېدلی دی چې علماو ته پکې کنځلې شوي دي په دې باندې یوازې داسې نه ده چې د جمعیت علما پې خفه دي یا دا د جمعیت علماو ته شوي دي یا دا د دیوبند علماو ته شوي دي یا اهل حدیث علماو ته شوي دي یا پنجپیریانو ته شوي دي یا بل چاته شوي دي بلکې دیو مطلقي عالم یاد کړی دی مطلقي ملا یاد کړی دی د ټولو علماو زړونه دردولی دي نو پکار ده چې دا زمونږ علما دا متفق شي د دې خلکو خلاف متفق شي یو گروه کلی په کلی او علاقه په علاقه راغونډ شي او د دې خلاف یو مهم شروع کی چې به کله د یو عالم پسې څوک خبرې کوي په دې کلی کې یو سړی دی او د عالم باندې ګوته چوتای د عالم په سیره دی بدی وای لکه دومره پوری تله دی چې د مولانا بای مټی زلاړه نور داسې الفاظ چې هغه په خوله باندې راتلونکي نه دي دا زمونږ پښتو داوا پښتون دا دی چې دی به د خپل عالم دومره بېزتي کوي په څه باندې چې عالم ویل چې دا رباب غږول دا جایز کار نه دی دا رباب غږول دا حرام دی په دې کې مولا دومره تارګیټ شو چې کم حد ته ورسېده خبره نو زما هم دغه مطالبه ده چې کلی په کلی دا ټول علما راغونډ شي ګوره د مولا عزت دا د خپل لاسه ختم دی ځکه یو عالم هغه ته ما ویل مالیار ته دا خبره وکړه نو هغې ما ته ویل چې یاره ځکه دا ما انټرویو مطالبه مې ترې کوله د انټرویو ما سره په دې خبره انټرویو وکړه او ته لږ د دې خبرې تردید وکړه ما ته ویل چې زه نشم کولی مال ولې یاره جومات دی او مقتدیان دي بیا مې تبلیغیان تنګوي بیا مې دا کوي او هغه کوي نو د خلکو د تنګولو د لاسه مونږ حق وینا پرېښې ده وجې نه د عالم عزت دا په معاشره کې کم دی د څه د وجې نه د حق د وینا د وجې نه حق وینا نشي کولی او د خلکو د زړونو لاج ساتي خیر دی که یو مسله دا د دین خلافي دي د دین خلاف یو کار کیږي هغه دې کیږي خو چې د خلکو زړونه ازار نشي دا عالم دا خبره نشي کولی نو برای کرم د چا د خواهشاتو خیال مه ساتئ چې کومه حق خبره په کلي وطن کې مونږه د خان او د ملک او د افسر او د پلانکي او د ډینګري د هغه مونږه خیال ساتو چې یاره که دا مسله مونږ بیان کو نو یاره بیا به د افسر به خفه شي د پلانکي خان به خفه شي د پلانکي ملک به خفه شي د مشر سړی به خفه شي د جرګې سړی به خفه شي خفه دي شي خدای دې اړه وچی ته حق وینا وکړه اوس پکار ده چې د دې خلاف په هر منبر آواز اوچت شي چې بهی د عالم سپکاوی چا وکړو وروره زه د دې منبر نه ویم نه د جنازې له درځم نه د سره غمخادي کوم بلکې یوازې ستا نه د پوره خاندان دی نه کوم ته وکړه دا اعلان والله که څوک عالم پسې خوړه چم وکړي دا چې دا ورانه ده دا زموږ نه ورانه ده ته وکړه په دې منبر دا اعلان قسم په خدای که د چا مجالي چې غاږ وکړي د چا مجالي چې په عالم پسې سپکه خبره وکړي دا خو چې دا سپک دی رضان د خپله ځان سپک کړی دی حق سچ وینا پکار ده ما سوسونه د انټرویو مطالبه وکړه ما ته دغه کوي چې یاره زمونږ مقتدیان دي او زمونږ کلی دی او زمونږ وطن دی او مشران دي او پلان دی او ډینګ دی نو بس د دې وجې نه بیا ګرځئ دا خلک به م کنځي دا خلک به م کنځلې کوي دا خلک به ردې بدې م وایي دا خلک به مونږ ته سپکې سپورې م وایي ولې چې مونږ وروره یو کیږو نه رایو شو د دې خلکو خلاف ودرېږو د چا مجال شته چې هغه بیا داسې ورانه خبره وکړي نشي کولی نو ټولو علماو ته مې درخواست ده چې په یو پلیټفارم شئ د دې خلکو خلاف په کلو وطنونو کې راغونډ شئ
چې څوک د عالم خلاف خبره کوي، څوک عالم ته کنځلې کوي، څوک د عالم خلاف دي، د دغو خلکو بایکاټ وکړئ. مې غم لځئ او مې ښادۍ لځئ.